جنجالي خبرې باندې به اوس کام ته نورې هم وسلې ملاوېږي. تاسو څرنګه مشران دي دغه وي موږ سره همدردي بیا انشاءالله ډاکټر صاحب مرګ یوه ورځ بیا هم وایي راتلی ده او د مرګ چې کوم تکلیف دی فراق جدایي بیا هم دي خو هغه مرګ هغه شهادت چې هغه لکه د لالا چې و هغه ډېر کمو خلکو ته ملاوېږي. په دې کال کې به د لالا په عمر د لالا نه کم عمر ډېر خلک څوک په اکسیډنټ کې څوک په مرض کې څوک په څه کې څوک په څه کې د دې دنیا تللي وي خو دومره به په ټوله دنیا کې ستاسو نه وي اورېدلي. نو لالا مړ مه ورته وایه ژوندی دی هغه د خلکو په زړونو کې ژوندی دی هغه په فکرونو کې ژوندی دی. هغه چې ته په روډونو ګرځه تصویرونه خلک اخیستي وي هغه که ته په ښارونو کې ګرځه تصویرونه خلک اخیستي نو تاسو به خفه کېږئ نه تاسو به ځورېږئ نه تاسو دا صحیح ده یو جدایي وي هغه یو فراق وي خو د ده په شان مرګ هم چاته نه ملېږي دا ډېر کم خلکو ته نو مرګ یوه ورځ بیا هم پاتې شوله د لالا ژوند څنګه تېروه موږ په هغه تسلسل کې یو موږ هم پوهېږم ده چې کومه خبرې کولې ده چې کوم بیان کولو هغه موږ هم کوو هغه به موږ جاري ساتو د ده کار به موږ درو نه ده چې د څه دپاره ژوند تېر کړی دی د ژوند سره وفاداري ده